سيد المرسلين نبينا وشفينا وقائدنا وقدوتنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ډیرو درنو قدرمنو عزتمندو علماء کرامو، خصوصاً د دې جامع مدیر محترم محتمم حضرت مولانا عمران صاحب د دونم د مرګورو نه اورېدلی وو، وایي چې ډېر زیات مخلص او یو متقی انسان دی، نحسبه کذلک والله حسیبه. او د جامع چې کوم ناظم دی مولانا عزیز الله صاحب، هغوی ما ته دعوت راکړو. مخکې ما بار بار ستاسو په دې باجوړ کې په اجتماعاتو کې دا خبره کړې ده چې ستاسو مینه د علماو سره، د دین سره، د اسلام سره، د مدرسو سره یقیني دا مثالی ده. تاسو به دا بار ته یو میلمه ته خوشحاله کېږي چې راشي او څه خبرې وکړي د دین په مناسبت باندې، حالانکه تاسو کې داسې انسانان موجود دي چې د هغوی اخلاص او توکل ته الله ګواه دی موږ نه رسو. مولانا ذاکر الله صاحب د نوي کلي هغه زما د طالبي ملګری دی. ما ته چا ویل چې هغه یو ځل مفتی تقی عثماني صاحب رابللی و او شیخ القرآن او د قرآن او د سنت یو زبردست داعی ستاسو د دې سیمې د باجوړ د ترخو شیخ عبدالجبار صاحب حفظه الله ناستو په سټیج باندې ما ته کراچۍ کې دا خبره چا وکړه. نو مولانا ذاکر الله صاحب یا یو بل عالم هغه د شیخ عبدالجبار صاحب حفظه الله تعارف وکړو. نو مفتی تقی عثماني صاحب شیخ عبدالجبار صاحب په لاس باندې ښکل کړو. نو تاسو کې هغه هستی شته چې د وخت یو لوی عظیم مفتی تقی عثماني صاحب د هغه اخلاص، د هغه محنتونو ته د قرآن، د حدیث، د علوم، د نبوت، هغه ته هغه سلام پیش کړي او په لاس یې ښکلوي. دا ستاسو مینه ده. الله دې ستاسو دا مینه د اسلام سره، د رباني علماو سره، د قرآن سره، د مدرسو سره قائم و دائم وساتي. او الله دې ستاسو د نجات د آخرت ذریعه وګرځي. او دا حقیقي خبره ده ورونو. نن سبا تاسو ګورئ دا دنیا څوک په یو لیډر پسې منډې وي، څوک په بل لیډر پسې منډې وي، څوک په بل لیډر پسې منډې وي، حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشاد فرمایلی دی المرء مع من احب. په قیامت کې به یو انسان د هغه چا سره راپاسي، د هغه په صف کې، په ډله کې د چا سره چې مینې. نو په خپله دی یو مؤمن، یو مسلمان دا فیصله وکړي چې په دنیا کې دی د چا سره مینه کوي، د چا سره مینه کوي. خدا سي دی چې د دنیا په دې غفلت کې
دا دینی کم تصورات تی هغه بالکل داسي پسې پشت ګرځولې شوي دي دې ته څوک خیال نه کوي چې دا ما د چا لمن نیولې ده قرآن عظیم الشان کی په سورۃ یاسین کی چې قلب القرآن دی د قرآن زړه دی هغه کې الله د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام درې انبیاء چراولېږل بیا علاقائی یو تن راغلی او هغه خلکو ته وایي یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون قرآن دی اوس دې قرآني پیمانې باندې څوک تلی یا رزما مقتدا یا رز چې چا پسې روان یم نو د هغه دا صفت دی او کنه کم صفت اتبعوا المرسلین د آد الله درالېږلي شو رسولانو اتباع پیروي وکړئ رسولان نه راځي که نه نو هغه علما چې هغه د مرسلینو په منهج د هغوی په طریقه کار روان دي او د قرآن او د سنت د کتاب الله په هغه کې سابقه کتابونه په خپل وخت کې نو منسوخ یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره ان اعبدوا الله واتقوه واطیعون د نبی دار نبی आवाज بداو اے خلقو یکی یو د الله عبادت او بندگی وکي او یکی یو د هغه الله نه هېره وکي واطیعوني او د ژوند د تیرولو چې کومې طریقې دي په هغه کې زما پیروي وکئ دا د انبیاو دعوت نو دا دعوت رونو لږ غونته کې انصاف پکار دی دا دعوت ستاسو په دې ملک کې څوک ورکوي مخکې ګورئ اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون دا قرآن درته وایم او ترجمه علما ناسي په ذمہداري سره کو د قرآن د یو لفظ ترجمه د ځان کول غټ گمراهي ده اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم اجرا پیروي وکړئ او تابعداري وکړئ خبره وکړئ ومنئ د هغه چا چې هغه ستاسو نه هېڅ عوض نه غواړي عوض ورته وایي بدله عوض مونږ ورته عوض وایو تاسو به څه ورته وایئ مزدوري خو خیره ټیک شو مزدوري نه غواړي عوض نه غواړي بدله نه غواړي تاسو نه علما اهل علم دا وایي چې د اجرن کې تنوین د تنکیر برای تقلیل دی معنی دا ده تاسو نه هیڅ قسم مزدوري نه غواړي تاسو نه هیڅ قسم بدله نه غواړي ستاسو نه هیڅ قسم عوض نه غواړي ولو کا شاباشي وي دام در نه غواړي چېرې دعوت یې درکې دی واه واه سبحان الله ماشاء الله مولانا صاحب دام قسم بالله دنه نه غواړي از موږ ملګري که دا وایي چې ووټ هم نه غواړي نوټ هم نه غواړي نو بعضې خلک خفه شي ولې خفه کېږي یار خفه کېږي انبیاء علیهم الصلاة والسلام هغوی به دا اعلان کاو چې لا اسألکم علیه اجرا ان اجریه الا علی رب العالمین مولانا عمران صاحب اوس عرض وکړو ډېر شي کلونه یاد کړی وی زه دلته سهار راځم ماښام ځم او د غرمې روټۍ ما د مدرسې د وقف روټۍ نه ده خوړلې او په امامت او په اهتمام باندې ما پیسې نه ده اخیستې لاړ شي کراچۍ ته چا ته وایي قسم ده کې ومني وایي نه شي کېدل وایي نه شي کېدلی داسې تن په دې اوس دور کې ما کراچۍ کې ډېر وخت تېر کړی 20 کال هم تېر کړی دی نه مني دا خبره چې یار په داسې دور کې داسې کسان شته دی نو کدا د الله اولیاء نشي یاره کدا د الله سچا بندگان نشي نو آخر به څوک د الله بندگانی سچا او کره بندگان ستاسو و دې بچو ته ستاسو و نوې نسل ته قرآن ښیي احادیث ښیي علوم د نبوت ښیي رڼا ورته ښیي هدایت ورته ښیي د دې مدرسې نه د اسلام دایان
هغه تیاری ولېږي او علاقو ته لېږي. اوس مولانا سوار زکو که نه په افغانستان کې د دې مدرسې فیض روان دي، حتی کې جامعه اسلامیه مدینه منوره هغې ته د دې مدرسې فیض رسېدلی دي. نو چې کوم علاقایي خلک د دې سره تعاون کوي نو د هغوی خو مزید دي. ورونو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. د داسې تنانو قرآن وایي د هغه تن خبره الله ته ډېره خوښه شوه، د هغه رجل مؤمن د هغه خبره الله په قرآن کې نقل کړه او قرآن کې الله فرمایي د هغې قول نقل کو. اتبعوا من لا يسألكم اجرا. لیډر به څوک منې، مشر به څوک منې، د چا په نقش و قدم به ځې، د چا پیروي تابعداري به کوې، د هغه تن چې هغه ستاسو نه هېڅ نه غواړي. او دویم وهم مهتدون، او دوی په خپله هم په هدایت باندې روان دي. هدایت څه ته وایي؟ یار وایي زما د شملو خوند ښه دی، یاره زه هم په هدایت یم، زه هم په هدایت یم. څوک وایي چې زه په ګمراهي یم؟ دا فرقې ضاله منصوبه سو اسلام علما ناست دي. ولې شیګان وایي چې مونږ مشرکان یو، ولې قادیانیان وایي چې مونږ کافران یو، ولې منکرین حدیث پرویزیان وایي چې مونږ کافران یو. هغه انکار حدیث هم په داسې طریقه کوي چې عوام پې نه پوهېږي. د دې یو معیار شته، معیار دا دی کم انسان چې دا ما انزل الله، چې کم هدایت الله مهربان را لېږلی دی، د هغه هدایت چې څوک پیروکار دی هغه هدایت یافته دی. او چې د چا د هغه ما انزل الله سره د سره تعلق نشته، ما نه درس کولی شي او نه دعوت ورکولی شي، نو هغه څنګه وایي چې زه په هدایت یم؟ قل ان الهدى هدى الله. اے پیغمبر اعلان وکړه چې یقیني هدایت هغه د الله را لېږلی شوی هدایت دی، قرآن. او د قرآن تشریح احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي. نو هغه محتدی انسان دی، هغه هدایت یافته انسان دی. د ترمذی یو طویل روایت دی اوږد، په هغه کې راځي چې من حکم به عدلا، من حکم به عدلا ومن نطق به صدقه. چا چې په قرآن فیصله وکړي هغه د عدل فیصله وکړي. د قرآن نه سوا قرآن سنت نه علاوه ورونو عدل بل ځای نشته. ګوري نشته، دا د عدل کتاب الله را لېږلی دی. او چا چې تلفظ وکړو په قرآن هغه رښتیا وویل. تاسو ته رښتیا وایي، دروغ نشي ویلی. د الله په کتاب کې به ډېر شقي او بدبخت انسان چې د ځانه خبرې کوي. او عجیبه دور دی یاره، عجیبه دور دی چې د دوی کم ناصحان دي، کم حقیقي خیرخواهان دي او داعیان دي صحیح معنو باندې ایمان ته، توحید ته، قرآن ته او سنت ته بلی. خلک الټا وایي چې نه دا دیوبندیان نه دي او د اهل سنت والجماعت نه دي. سبحان الله. دا خلک وایي چې هغه په خپله دیوبند لیدلی هم نه دي. اوس مولانا عمران صاحب تذکره وکړه د شیخ القرآن د پنجپیر رحمت الله علیه. شیخ القرآن د پنجپیر رحمت الله علیه په دیوبند کې د مولانا محمد ابراهیم بلیاوی، د شیخ الفقه والادب مولانا اعزاز علی د دوی خصوصي شاګردو، او د شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه په بخاری په درس کې بناست، په درس کې بناست. قاضی شمس الدین صاحب رحمت الله علیه د ګجران والے دا د اشاعت او توحید او سنت په مشرانو کې دی. هغه په دارالعلوم دیوبند کې د هغې نه فارغ هم و او په دارالعلوم دیوبند کې مدرس هم پاته شوی. ما چې کراچۍ کې د چا سره وخت تیر کړی دی، مفتی رشید احمد لودیانوي رحمت الله علیه ډېر لوی عالم و. اصل الفتاوا په 19 جلد کې فتاوا لیکلې ده. د هغوی د حدیث په سند باندې د مولانا قاضي شمس الدین صاحب رحمت الله علیه دستخط هم و. یعنی هغه د هغې په استادانو کې راځي. د مولانا مفتی رشید احمد لودیانوي رحمت الله علیه، شیخ القرآن مولانا غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه، د محدث العصر
محدث کبیر د مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه په ډابیل کې دوره حدیث ویلو په هندستان کې مولانا سید عنایت الله شاه صاحب رحمت الله علیه دا غینه ویلو او سید عنایت الله شاه صاحب بخاری رحمت الله علیه بارک راضی چې ډابیل کې هغه د ټولو طالبانو نه په اول نمبر راغلی او دام د اشاعت په اشاعت توحید سنت په مشرانو کې دي ورونو په دې تاریخ گواهی انبیاء علیهم السلام د قام د ملت داغوی نه بزیات خیر خواه بل څوکي لیکن د جهالت د وجنا خلقو انبیاء علیهم السلام هغوی تم کله چاته مجنون چاته شاعر حتی کی نوح علیه السلام ته ویل انا لنراک فی صفات مړه ته د پاگلانو په شان خبرې کوي دنیا یو طرف ته دوی ته بل څه وای نو هغه انبیاء علیهم السلام ورته ویل چې زه ستاسو دپاره ناصح او امین یم دا د حقیقي داعیان حقیقي ناصحین او خیرخوان د امت دا عموما خلکو د خپل جهالت ناپوهۍ د وجې نه پېژندلي نه دي پېژندلي او قرآن درته وایي چې وپېژنئ اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون دا هغوی علامات بیان کړي دي رونو په دې کائنات کې په دې دنیا کې د فتنو په دې دور کې نن سبا چې کومې فتنې روانې دي تاسو به وایئ چې خیر خیریت دی خیر خیریت نه دی ګورئ یهود و نصارا د ډېر وخت نه بلکې د هغه وخت نه چې کله دوی د صلاح الدین ایوبی نه مسلسل شکستونه وخوړل او د فرانس هغه وخت کې د نصارا او انګریزانو د اسلام د دښمنانو مرکز و حتی چې د فرانس نهم بادشاهو هغه گرفتار شو بیا په ډېر رقم باندې ځان خلاص کو چې لاړې فرانس کې خلک را جمع کړل چې یاره د مسلمانانو سره د اصلحې جنگ موږ نشو کولی د اصلحې جنگ موږ نشو ګټلی هغوی ته پته وه د مسلمانان په ایمان باندې مسله وو الله فرمایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین په سورة ال عمران کې الله فرمایي الله وایي تاسو به غالب یې که چېرته تاسو مؤمنان یې تاسو به غالب یې او نن سبا مسلمانان مغلوبه دي ګورئ خو ایمانونه په قرآن نه دي جوړ هر یو وایي چې ټیک یم خیر دی که نه نه روریت راشه دا خپل ایمان په قرآن وتلا خپل عقیده په قرآن وتلا او ته لږ د توحید وضاحت موږ ته وکړه چې ته په توحید پوهېږې د توحید لوی لوی قسمونه موږ ته لږ وښیه جی نه بس زه مسلمان یم نو څنګه ته موحد یم او د ایمان وضاحت نشي کولی او د توحید وضاحت نشي کولی الله وایي که چېرته تاسو حقیقي مؤمنان وی نو تاسو به غالب یې او نن سبا مسلمان مغلوب دی مسلمانانو له پکار دي چې جایزه واخلي د خپلو نفسونو که نه چې یاره دا ولې دا څه چل دا چل په مونږ کې دی قرآن مجید کې آیت دی سورت عنکبوت کې دا چې کوم سورت نما آیتونه لوستي دي الله فرمایي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر بېشکه منځ دا د بېحیایۍ د کارونو نه بېحیایۍ په بېپردګي هم ده ښه نن سبا بېپردګي په زنانو کې دومره د یورپ مغرب عامه کړې ده توبه مسلمان زنانه څه د سکولونو کالجونو څه د جابونو څه د انجوزونو او څه د معمولي مراعاتو په ذریعه باندې هغه پټې ملغلرې د کورونو نه قسم در وایستې چېرته لاړ د قرآن دا حکم چې وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پاکو بیبیانو ته چې د امت روحاني میندې وي هغوی ته وایي چې تاسو به نه راوځئ د کورونو نه په کورونو کې په قلاره کښېنئ د موجم د تبرانی روایت دی حدیث دی د پیغمبر علیه السلام فرمان دی لیس للنساء نصیب فی الخروج الا المضطر
نشته زنانو لرا د کور نه په وتلو کې هیڅ برخه هیڅ جواز نشته مگر هغه زنانه چې هغه نهایته مجبور وي. مستر ودی ته وایي چې انسان د لوږې نه مري، د لوږې نه مري یا د تندې نه مري. نو اذا چلو د مردار او د خنزیر نه غوښه خوړلی شي، وینه هم څکلی شي. هغه شان مستر چې نه وي هغه زنانه د کوره نشي وتلی. علما وایي چې د دې لپاره بنیادي دوه ضرورتونه دي. یو ته ضرورت شرعیه وایي، بل ته ضرورت طبیعیه وایي. که دا دوه ضرورتونه نه وي دا د کور نه نشي وتلی. اسلام خدا وایي، قرآن خدا وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم خدا وایي. نو راشي چې خپل ځانونه او معاشره وتلو په دې باندې کنه او نه تلی چې او دا د خوانه خو جینو دا چل دی نو دا چل دی. دا په بهانو باندې چې موږ د قرآن او د حدیث د تعلیماتو نه په بهانو باندې ځان وباسو د دې پته به لګي. ګوره دا ړنده کاته نه ده. ایمانونه مه خرابوئ مسلمانانو. د خپلې علاقې دا زنانو پرده دا مه تباه کوئ او یاد ساتئ که زنانو پرده تباه شوه پیغمبر علیه السلام فرمایي اول فتنة بني اسرائیل کانت فی النساء. د بني اسرائیل په شان به تاسو نسو تباه شو، د فتنو به شکار شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په بني اسرائیلو کې چې فتنه اوله فتنه شروع شو دا د زنانو د بې پردګۍ نه شروع شو. نو ولې موږ دغه بني اسرائیلو دا یهود و نصاراو په نقش قدم باندې ولې ځو؟ ولې ځان تباه کوو؟ او د معمولی لالچ دپاره د معمولی لالچ دپاره یاره 2000 ورکوي یاره 5000 ورکوي. شاته وګوره چې دا ورکوونکي دي څوک؟ دا یهود و نصارا، دا ریډ کراس والا، دا اقوام متحده. مسلمانانو ستاسو خیرخواه قسم ده که کېدلی شي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله خپل پاک پیغمبر ته فرمایي چې دا یهود و نصارا تا نه نشي راضي کېدلی تر دې پورې چې ته د دوی د ملت او د یهودیت او نصرانیت تابع نشي. پرېږدي دې نه. او جی دانو جی دا خو خیر نو دومره بس نه وي. مه ایمانونه تباه کوئ، مه خپله د علاقې حیات تباه کوئ. اسلامی تعلیمات دا دی رونو او دا دنیا پاته ده ګورئ. او دا روزي زما الله مهربان اخسته ده. ډېر غیرتي ذات دی. ته داسې یو لالچ په خپه ووه او لته وله ورکه او په خپل رب توکل وکه او که رب دې مدد ونه کړو بیا به موږ دروغجن یو. ومن يتوکل علی الله فهو حسبه. هغه تن نر دی یا زنانه ده چې ځان یې وسپارلو په الله باندې، په الله بروسه وکړه، په الله توکل وکړو، فهو حسبه. هغه الله ته د کافي دی. دا الله ویلي دي په سورة حشر کې، الله ویلي سورة طلاق کې، الله ویلي دي په سورة الطلاق کې، الله مهربان دا ویلي دي چې ته نر شه په ما توکل وکړه، بروسه وکړه، اعتماد وکړه، زه دله کافي یم. الیس الله بکاف عبده. ایا الله مهربان هغه خالق هغه مالک هغه رب ذات د خپل بنده دپاره کافي نه دی؟ بعضې خلک ژوندي ارباب او خدایان جوړوي، ژوندي کافران، جی موږ له دا شی راکړي موږ له دا شی راکړي، او بعضې مړه قبرونو والا خدایان جوړوي. د خدای کمل حاکمن دربار دپاره پرېښی دي، څوک په مزار پسې، څوک په پیر پسې، څوک په فقیر پسې روان. نو دا ته چې دا پیر چې نه او ته چې نه پیدا، زه ته نه پیدا، نو د دې پیر ته څه پته دا وجود موږ له چا راکړی دی؟ زموږ خالق څوک دی؟ زموږ مالک څوک دی؟ زموږ رب څوک دی؟ زموږ مربي څوک دی؟ الله. او دوی وایي چې جي نه، نو مړه ته به هم رب نه وایو او ژوندي ته به هم رب نه وایو. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الله وی تزمانه یرو که زما سوچه بنده شه کنه ستا د هرې پریشانۍ نه د وتلو لاره زه در کوم، زما په ذمه ده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ورونو ایمان
جوړیږي هم په قرآن او ایمان مضبوطیږي هم په قرآن باندې یاد ساتئ. او چې د قرآني نور نه سړی بې خبري، د دې آیتونو د تعلیماتو نه یو سړی خبري، بیا خو د دې فتنو په دې سیلاب کې بلاوي زی به که نه. نو هغه د فرانس لویس تاسې چې لاړو، نو هغه خپل د نصاراو مشران جمع کړل چې مسلمانانو سره مونږ په اصلیه باندې جنګ نشو کولی، نشو ګټلی. وایي راشئ په دې باندې نظریاتي فکري محنت وکړو، د دوی نظریې خرابې کړو، د دې عقیدې خرابې کړو. دې ته وایي الغزو الفکري، نظریاتي جنګ. نو هغوی تاسو له په مختلفو ذریعو باندې هغه نظریاتي جنګ موږ سره شروع کړی دی او موږ یو غافله. ورونو د فتنو په دې دور کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مصنف ابن ابي شيبه روایت دي، د فتنې به داسې ډېرې شي او دومره به ډېرې شي، دومره به ډېرې شي چې صرف هغه تن به دې فتنو نه بچ کېدلی شي چې کم تن لکه یو تن دی هغه په دریا کې سمندر کې هغه غرق دی او لاس خپې وي او الله ته چغې وي. نو که دا شان یو انسان الله ته چغې ولې الا کل غریق، هغه غریق انسان چې الله ته چغې وي او الله مهربان په هغه باندې مهرباني وکړي او هغه ته نجات ورکړي، که دغه شان یو انسان یو تن د فتنو نه د الله تبارک وتعالی نه حفاظت غوښتلو چې اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اے الله زمونږ زړونه ستا په دین باندې مضبوطه کا. دا دعا غوښتله، دا دعا کوله ځان له، هغه انسان به د فتنو نه بچ شي. او بل ګارنټي پیغمبر علیه السلام ورکړې ده، د حاکم روایت دی، امام حاکم مستدرک کی د امام مالک دا روایت مرسلن راوړی دی. رونو دا په دې خبرو باندې ما اړوي چې یاره جی دا د پنجپیرانو خبرې دي او دا د پلانو خبرې دي. دا امت په خوا د انتشار شکار دی ډېر، او موږ مزید انتشار قسم ده نه پکې پیلاو. موږ وایي راشي قرآن و سنت باندې موږ ولې ټینګې کړو چې یو امت شو، یو امت شو. په دا قرآن و سنت موږ ستاسو په منځ کې د اتحاد فرموله ده، راشي را ټینګ کړو که نه یار. قرآن وایي فإن تنازعتم فی شیء فردوه الى الله والرسول. اے مومنانو که کله ستاسو په یو مسلې کې اختلاف راغلی نو رد یې کوئ قرآن و سنت ته چې قرآن سنت څه وایي. که ته وایي چې قرآن سنت نه ته یو بل شان تشریح کوې زه بل شان تشریح کوم، دا ټیک ده، ته دا خپله تشریح پرېږده زه به خپله پرېږدم. راشي سلف صالحینو ته لاړ شو، د سلف و صالحینو تشریح زموږ ستاسو لپاره معیار دی چې هغوی قرآن باندې څنګه پوه شوي دي او د قرآن څنګه تفسیر کړی دی، بس هغه ته غاړه کېږدو. خو مسله دا ده چې قرآن سنت ته نه راځي که نه، د قرآن دا تعلیمات دي. دا قرآن چې ته نه دي ویلي چې یاره پلانی مولوي صاحب چې څه وایي. عرب علما یو ډېره قیمتي خبره کوي، یو ډېره قیمتي خبره کوي. هغه وایي اقوال العلماء لا يحتج بها بل يحتج لها. وایي د علماو اقوال دي یا افعال دي په هغې سره دلیل نه لیولی کېږي. دا په دین کې دلیل نه دی د عالم قول او فعل، بلکې عالم به په خپل قول او فعل باندې د قرآن او د حدیث او د اجماع او د قیاس صحیح دلیل ورکوي، هغه په خپله د دې محتاج دي. زه وایم چې زما شیخ دا ویلی دي، زما د شیخ دا داسې ویلی دي، نو ته ما ته وایي چې یاره د هغې سره څه دلیل دي؟ دا شان زه به هم ستا نه تپوس کوم چې ستا بزرګ ویلی دي، ستا شیخ ویلی دي، ستا استاذ ویلی دي، نو دلیل پرې راوړه که نه، دلیل پرې راوړه. یو ځل زه اټک کې ومه، کویټې کې زما د درس قرآن یو شاګرد و، هغه بلې محلې ته تللی و، د ناګره دفتر کې هغه افسر و. نو هغه بلې محلې کې یو نوجوان ملا چې ته پنجاب کې څه سبقونه مبقونه ویلي وو، هغه راپاسېدلی و، دا کس یې په تشویش کې اچولی و چې جی تاسو چا نه قرآن ویلی دی، هغه خو نبی علیه الصلاة والسلام په قبر کې ژوندی نه ګڼي او حیات الانبیا دی او مړي اوري او دا هغه یې ډېر زیات په تشویش کې اچولی و. ما ته یې ورځ فون ملاو کړو، اوس ما ته پته نه شي چې هغه سره ملا هم ناست دی. ما ورته ویل دا په دې خبرو کې ما پرېوځه، دا خبرې ستا نه تپوس نه کېږي،
نه په حشر کې نه په قبر کې ستان تپوس کېږي. موږ په دې خبرو کې امت نه الجاو. موږ اصولي طور قرآن حدیث ته راولو. د هغه خبرو چې د هغه د الله د ربوبیت تپوس وکېږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت او د اتباع تپوس په قبر کې کېږي، او د دین اسلام تپوس وکېږي چې د کم دین او د کم نظام د لاندې ژوند تېر کړو. دا درې تپوسونه کېږي. موږ د دې غم اخیستي یو، امت ته دا رسو. دا وړې وړې مسلې قسم ده 12 کاله تقریبا ما هلته د قرآن درس وکړی شاوخوا، دا مسلې ما نه دي شړي. دا وړې وړې مسلې نه، دا آیت الانبیاء دی او دا سماع موتا دی او دا ته وصول نه مني او دا چل دی او هغه چل دی. هلکه ته راشې د امت مخکې حال ته وګوره، دا ته څه کوې. نو ملا ورسره ناست، هغه ملا ماته هغه پونې ترې واخیستو، وایي جي دا خو مولانا رشید احمد ګنګوي رحمت الله علیه فتاوا رشیدیه کې لیکلي دي چې انبیا علیهم السلام اورېدل دا خو مستثنا دی او دا ټول وایي شاوري، ټول امت وایي شاوري انبیا علیهم السلام. ما یې ګنګوي رحمت الله علیه په دې باندې څه دلیل راوړی؟ وایي جي ګنګوي رحمت الله علیه لیکلي دي. ما یې ګنګوي رحمت الله علیه موږ تاسو نه ښه منو او ښه پېژنو هم، ولې زموږ د استادانو د استازو د شیخ القرآن د پنجپیر او شیخ القرآن د پنډۍ استازو مولانا حسین علي صاحب رحمت الله علیه او مولانا حسین علي صاحب رحمت الله علیه برای راست د ګنګوي رحمت الله علیه شاګرد خاص شاګرد و. نو ما التقریرات الجنجوهیه د حسین علي صاحب رحمت الله علیه چاپ دي په دې ملک کې شته. دا زموږ عام وروڼه به هم هغه به هم لیدلي، دا رساله به لیدلي التقریرات الجنجوهیه. دا تقریرات چا را جمع کړي دي؟ مولانا حسین علي صاحب رحمت الله را جمع کړي دي، د ګنګوي رحمت الله علیه شاګرد و. او ګنګوي رحمت الله علیه په اتباع د سنت کې ډېر معیاري او ډېر لوی اوچت معیار و. ځکه د هغو په شاګردانو کې او د هغې د شاګردانو کې د سنتو د اتباع دا چاپ ډېر مضبوطه راغلی. بدعات، خرافات، رسومات، رواجات د دې تردید کوي د ګنګوي رحمت الله علیه شاګردانو. نو ما ورته ویل تا نه زه ښه پېژنم هم الحمدلله او تا نه ښه سره مینه مې هم ده، خو مسله دا ده چې ګنګوي رحمت الله علیه عالم و. ګنګوي رحمت الله علیه مجتهد هم نه و، مقلد و د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه. مجتهد چې اجتهاد او قیاس کوي، علما ناست دي. زمونږ د فقه اصول الفقه کې دا وایي چې قیاس د قایس او د مجتهد په هغه وخت کې دلیل ګرځي چې کله هغه قیاس راغستی شوي د قرآن او حدیث او اجماع نه. الاصل الرابع القياس المستنبط من هذه الاصول الثلاثه. نو چې مجتهد هم دا اجتهاد او استنباط او دا قیاس هم په هغه وخت کې حجت او دلیل ګرځي چې کله د قرآن او حدیث اجماع اخیستل شوي، نو مقلد به خپل قول دلیل نه ورکوي. بیا مې ورته ووایم که ته عربو ته لاړ شه، ټیک ده زه دیوبندي یم، زما استادان د دیوبند سره تعلق و، زما د اهل سنت والجماعت دیوبند سره تعلق دی، زما د استادانو د اهل سنت والجماعت د دیوبند سره تعلق و. زه د ګنګوي قسم بالله د زړه نه قدر کوم، زه د حکیم الامت د تانوي رحمت الله علیه قسم د زړه نه اعتراف کوم، زه د شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه قسم د زړه نه اعتراف کوم او احترام لرم. ته به ما مرعوب کې، لیکن ته عربو ته لاړ شه او ته عربو ته دا خبره وکړه چې قال شیخنا الامام الجنجوهي او وایي چې زمونږ استاد د استادانو استاد امام ګنګوي دا ویلي دي. نو هغه به درته وایي چې هات الدلیل علی. دا ګنګوي خو زه نه پېژنم، دا به یو عالم د هند د هندوستان یو عالم به وي، دا وینا چې ده کړې ده د په کوم بنیاد کړې ده دلیل راوړه. نو ما هغه ته به ته وایي چې جي نه زمونږ شیخ و، هغه به در پورې وخاندي یاریا. دلیل سره به خبره کوې، دلیل سره په اشخاصو باندې څوک مه مرعوبه کوه، د اشخاصو نمونه مه اخله. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي حالانکه د ده په وخت کې څه صحابه هم ژوندي دي، په خپل هم د نبي علیه السلام خادم خاص دی. مشکات کې د حدیث علما ناست دي، فرمایي من کان منکم مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وای خلقو پتاسو کې چې څوک تابعداري او پیروي کوي هغه د مړو صحابه کرامو چې په ایمان مړو دي، دا صحابه پیروي دی وکي، د ژوندو پیروي مه کوئ،
وایي ځکه په موږ ژوندو باندې د فتنو خطرات دي. کېدای شي موږ د چا نه مروبه شو، کېدای شي د چا نه مجبوره شو، کېدای شي انسان دی کمزوری دی. فإن الحي لا يؤتمن وفي روایت لا تؤمن عليه الفتنة. ګارنټي پیغمبر علیه السلام د څه ورکړې ده؟ اے مومنانو صفا حدیثونو درته وایو، حوالې درته درکو. د مستدرک حاکم روایت دی، مرسل روایت دی، امام دار الهجره امام مالک رحمت الله علیه نقل کړی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند په آخر کې دا ارشاد فرمایلی دی، امت ته ویلي دي ترکت فیکم امرین لن تزلوا ان تمسکتم بهما کتاب الله وسنتي. اے خلقو زه د دنیا نظم خو زه ستاسو د هدایت دپاره دوه څیزونه په تاسو کې پرېږدم، یو دی کتاب الله او بل دی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. و په دې پورې منګولې خښې کړي او دا ټینګ راونیسي کتاب الله او سنت رسول الله. ترکت فیکم امرین، علما چې د امرین چې دي امرین عظیمین مرادي، ډېر قدرمن چیزونه په تاسو کې پرېږدم. اس کله به ګمراه نشئ که تاسو د دې پورې منګولې خښې کړي. نو منګولې خښه کول دا معنا نه ده چې داسې راولې په ترخ کې ونیسي اوس، نه نه، په دې باندې به ایمان راوړي، په دې باندې به علم راوړي، په دې باندې به عمل کوي او د دې به وبل ته دعوت کوي. دې ته تمسک هم وایي، دې ته اعتصام هم وایي. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین. چا چې په کتاب الله باندې منګول نیولې ده او کتاب الله خلکو ته ښیي. دا حضرت اوس د دوره تفسیر اعلان هم وکړو، دا اسانه کار دی. ماسکول وایي زمونږ په کلي کې زمونږ د کلي سره یو بل کلی و، د نار شیخ صاحب رحمت الله علیه به سهار نه ترجمه شروع کړه، د 2 بجو پورې یا 3 بجو پورې به ترجمه کوله. نو مونږ ته هغه سکول کې یو ملا صاحب او سرکاري نوکري باندې هلته لګېدلی و، مونږ ته به یې ناظره ویل. ناظره په دې روژې کې به تاسو یقین وکړئ کله به ناوخته راغی، ناوخته به راغلی او کله به وایي جي طالبانو مه مې ستړی کوئ. یوه صفحه به یوه صفحه نه ده، یوه صفحه د قرآن لفظي په الفاظ باندې ترجمه هم نه، ترجمه غریب له ورتله نه، قسم ده نه ورتله. یو ورځ ما ته وایي جي دا خو دا پلانې د ترک په رساله کې لیکلي چې یا محمد ویل جایز دي. نو ما ورته وایي په سورة حجرات کې الله وایي لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. لا تجعلوا دعاء الرسول دا خو په سورة النور کې ویلي دي. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. بنو تمیم چې راغلي وو عربیان بانډچان و یا محمد اخرج الینا، الله وی دا د کوټو نه اخوا شاته چې تا ته اوازونه په یا محمد سره کوي، دا غریبان ناپوه دي، عقل نه لري. او قرآن کې وایي بل صورت کې چې دا رسول علیه السلام ته تاسو آواز کوي دا شان آواز مور ته کوي لکه یو بل ته چې کوي یا عبدالله یا عمران یا عبید الله یا فلان، داسې مه وایي. نبی علیه السلام ته په خپل نوم نه وایي یا محمد. دلته تفسیر ابن جریر، تفسیر قرطبي، ډیرو تفاسیر لیکلي چې لا تقولوا یا محمد، داسې ورته مه وایي. پلار ته څوک په خپل نوم ویلی شي؟ نشي ویلی که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په جماعتونو لیکلي یا محمد. دا د هټ کر د دې نه چې یاره د الله نه سوا بل چاته د اسبابو نه بغیر ندا او آواز و فریاد کول دا شرک دی. د اسباب نور فواره د دې نه علاوه ګستاخي هم ده که نه. الله وایي دا شان پیغمبر ته یا محمد مه وایي. ما ورته دا وویله هغه مولوي صاحب خاموشه شو. د کلاس هلکان وایي مولوي صاحب یې ملامت کو، مولوي صاحب ما یې په خولو باندې لاس ونیسئ، ما د سکول نه پرې وباسئ، ما یې چپ شي د خدای بندګان. دا یې حال و. یوه صفحه به موږ ته په مشکل باندې چېرته لازره وویله، به وایي مه کوئ طالبانو بس کوي که نه، زه تږی کېږم. هلته د تنا شیخ رحمت الله د لوډسپیکر اواز به کله کله راتلو، ده ویې چې دا اول خو دا روژه خوري دا انسان. بس په مسلمان باندې وایي دا سهار نه کېنه د 7 بجو نه 8 بجو نه مازدیګر پورې قرآن ترجمه کوه او روژه هم په خوله ده. وایي دا څنګه کېدلی شي؟ وایي دا روژه خوري. هلکان ټول هلکان کلاس هلکان شپږم کو اووم کې موږ بیا وایي که چېرته یي نو بیا دا کیسټ لګولی ده. وایي دا انسان نشي کېدلی. ما ورته وایي ملا صاحب
زما سره په ډیسک باندې عبدالوحید یو هلک و، هغه به ناست و، ما یې د عبدالوحید اوس سره ولېږه، په 10-15 منټه کې به موږ ولاړ شو، وبه یې ګورو مشاهده به وکړو. وایي نه نه نه، وایي دا پنجپیرانو نه مور ځي، دا آدم خواره دي، سړي خواره دي، وایي دا هم خوري. او دا د دې دا کار و. نو تمسک ورونو، تمسک چې په کتاب الله باندې نه وي د فتنو نه نشي بچ کېدلی. راوړئ بل ضمانت، لاړ شئ د یو بل جماعت نه تپوس وکئ، یو دیني جماعت نه تپوس وکئ چې دا یهودو نصاراو چې کم نظریاتي عقیدوي فتنې دي او خلک یې په ارتداد اخته کړل، خلک یې په مغرب پرستۍ اخته کړل، خلک یې په هغه ازادۍ باندې اخته کړل چې هغه د قرآن او د سنت نام عاریه ازادي ده، مادر پدر آزاد ازادي چې ورته وایي، په فتنو کې اخته کړل، تباه کړل. راوی موږ ته وښیئ چې د دې فتنو نه د بچاو ذریعه موږ ته وښیئ مولوي صاحب. خو راوړه دلیل راته راوړه چې ستا خبرې نه منم، زما خبره مې چې مه منئ. مولانا عمران مولا عبیدالله دا مه منئ چې څو پر دلیل نه یې درکړی. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله و سنتی. کتاب الله او سنت رسول الله باندې به منګول ټینګوي. دا ضرور دی رونو چې کتاب الله او سنت رسول الله باندې منګول ټینګوي. نو څنګه خخوي؟ په هغه طریقه چې سلف صالحینو قرآن په سمجھ کې راغلی دي، صحابه او تابعینو او ائمه مجتهدین. دا به سره مني، داسې نه چې چې زه برای راست په حدیث ښه پوهېږم او چې زه برای راست په قرآن باندې زه ښه پوهېږم. په منځ کې د سلف صالحین کراس کې، په منځ کې ائمه مجتهدین کراس کې، په منځ کې صحابه کرام هم کراس کې. کله صحابه کرام عمل ورته پیښ شي، صحابه کرام 6 رکعات تراویح حضرت عمر کړی دي، حضرت عمر رضی الله عنه امر کړی دی، ابی ابن کعب ودرولې دي. تمام صحابه کې یو صحابي اعتراض نه دی کړی. دته اجماع سکوتی د صحابه وای جی دی وینا چې موږ 8 رکعات کو او چې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت عمل کو. ولدا د حضرت عمر رضی الله عنه چې څه کړی دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نو، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې ته زیات پوه شوې او کنه حضرت عمر مزاج شناس نبوت هغه زیات پوهېدلو، هغه زیات پوهېدلو، هغه معیار دی. کته وای مولا نه، دا صحابه دي. نبی علیہ السلام فرمایي علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین تمسکوا بها وعزوا علیها بالنواجذ. مشکات جلد اول کې دا حدیث راوړی دی، باب الاعتصام بالکتاب و سنت دنان دی راوړی دی. او علامه البانی چې د غیر الحدیث او غیر مقلدینو لوی عالم تر شو دی په عربو کې، داغه تعلیق ما سره دی مشکات الوانی لاندې ورته لیکلي دي صحیحون، دا حدیث بالکل صحیح. د خلفاء راشدینو عمل بدعت نشي کېدلی. د حضرت عثمان دویم اذان چې د زورا په مقام باندې هغه اضافه کړی وو، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ چې دویم اذان د جمعې پر ورځ اضافه کړی دا خلیفہ راشد دی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې 3 طلاقونه په یو مجلس کې مسلم شریف صحیح حدیث دی کچا په 3 کانو باندې زنانه طلاق کړه، دا 3 دي. تمام صحابه کرام په دې باندې اجماع سکوتی کړ. یو صحابي مله دی ویلي چې دا څه کوي عمره نه دی ورته ویلي. نو چې څوک صحابه هم کراس کوي دا بیا دام د خطرې ګنټه درون. ما درته وایي چې قرآن او حدیث دې ته مصدر د تلقي د دین وایي او بل دی منهج د تلقي د دین. دا دین به د قرآن حدیث نه اخلي، خو د چا په طرز، د چا په طریقه، د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین په طریقه، د تابعینو په طریقه، د تبع تابعینو چې هغې ته خیر القرون هم وایي. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم یفشو الکذب. نو دا د خیر القرون چې کم منهج او طرزی په هغه طرز باندې به موږ په اسلام باندې په قرآن حدیث باندې ځان پوه کوو. قرآن کوم آیتونه چې مالوستي دي، الله مهربان. ختموم خبره، د شرک په تردید کې الله یو ښایسته مثال بیان کړی، عجیبه مثال بیان کړی. خو چې څوک قرآن ته خو کینی که نه، چې قرآن د یو مثال واوري تاسو یقین وکړئ شرک به پرېښي، د غیر الله دربارونو ته به لته ورکړي. الله وایي کم کسان چې د الله نه سوا بل چاته راورسېږي رامدد شوی هر څوک شي، یعنې دې ویلي چې نه پلانی بابا صاحب ته پلانی کاکا نه، هر څوک شي کائن من کان.
ځکه چې له دعوت الحق د مهربان ذات د بلنې نه علاوه هره بلنه باطله ده، هره بلنه باطله ده. د اسمانو په بره فریاد چورته کوي که نه، جاړي چورته مدد چې ترې غواړي. الله کم کسان چې د الله نه سوا بل چا ته راورسېږي را مدد شوی. د دوی مثال د هغه جولاګي دی چې هغه ځان له د کور د کوټې په یو کونج کې په یو ګوټ کې ځان له یو جاله جوړه کړي. څه شي؟ او د ده په دغه ډېر زیات په اعتماد دی د جولاګي چې ما خو محل جوړ، سبحان الله ما محل جوړ. نو سبا خلک محل جوړ کړي او سبحان الله دا ګمان کې چې ډېر اعلی کوټې یې جوړه کړه. په دې ابټاباد کې یو متقي یو موحد پیر دی، پیر چلاسي بابا زید مجلوم نیک سړی د موږ ملاقاتونه له کله کله ورځو. هغه په خپله کوټې باندې یو کتبه لګولې ده بیت العنکبوت. هغه خپلې کوټې پخه کوټې ده ګورې ښه چا ورکړي مرید به ورکړي هغې باندې دا نه لیکلي چې هذا من فضل ربي. ټیک ده فضل ربي خو دی که نه، خو دا پې لیکلي چې په دې باندې ړم مه بایله، دا بیت العنکبوت دی، دې نه بس دی که نه. دا د جولاګي کور دی یاره، دا د جولاګي کور دی. الله وایي کومو کسانو چې د الله نه سوا بل چاته څوک را مدد شوی ورته دا شیخ عبدالقادر جیلاني دی، وای وای دا پیران پیر دی، پیر پیران دی، او دا خو چې دی دا حق باهو دی، او دا علی مشکل کشا دی. توبه. الله وایي ستا چې په دې باندې ګمان دی چې دی ټک په ټک را رسي. عجیبه مثال دی د قرآن، خو چې څوک یې وایي ځان پې پوه کړي که نه. وایي دا چې تا پې اعتماد کړی دی د الله نه سوا، دا چې ته ورته راورسېږې را مدد شوی د الله نه سوا. د دې مثال داسې دی لکه جولاګي چې ځان له یو جاله جوړه کړه او په هغې اعتماد دی. وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. او تحقیق په کوټو او په کورونو کې په تمامو کوټو کې به د کائنات کې د ټولو نه کمزوري کور هغه د جولاګي دی. یو پوکی وله څوک ورکړي یا جارو داسې کې ولاړې د هغه محلې هم ختم شي، د جولاګي هم پکې ختم شي. نو دا چې د غیر الله باندې څوک اعتماد کوي، الله مکو به اعتماد، هغه کمزوري دی، هغه عاجز دی، د هغه په لاس کې څه نشته، هغه حکم الحاکمین دلبار مه پرېږده. بیا الله څه فرمایي وتلک الامثال نضربها للناس. دا مثالونه موږ د خلکو د هدایت لپاره بیانوو، خو ما یعقلها الا العالمون. نه پوهېږي په دې مثالونو باندې مګر عالمان. څوک؟ اول به دې عالمانو، بیا د قرآن عالمانو ته ښه چې لله فی الله تاسو ته قرآن ښیي ښه. بیا خبره هغه د خفه کېږي ما نوټ او ووټ ته نه غواړي. او که څوک چې په ووټونو اسلام راځي په 80 کاله کې خورانلی هو نو مړه به شو، هغه به مړه شي، نو دا به کله راځي؟ دا ګپ دی رونو، دا ګپ دی. د دې ګپ نه راوځئ. ووټ او نوټ په اسلام کې دا نشته. بیا عالم ته، بیا داعي ته لا یسألکم علیه اجرا آیت بیا چېرته لاړو؟ او چې انسان په خپله عهدې ته ودرېږي، په خپله عهدې ته ودرېږي چې یاره زه د دې ووټ ستاسو د ووټ حقدار یم، او زه د دې منصب او د دې چوکۍ د دې کرسۍ زه حقدار یم، ما ته ووټ راکړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه انسان نااهله دی. مفتی تقي عثماني صاحب په تکمله د فتح الملهم کې لیکلي دي، وایي چې د دې جمهوري نظام چې کم دا د بالکل بنیاد دی چې د هغې نه د ووټینګ شروع کېږي، وایي په اسلام کې دا تصور نشته. ولې کینډیډیټ امیدوار هغه ودرېږي، هغه دا وایي چې جي ما له ووټ راکړي، زه د دې حقدار یم. او چې په خوله څوک مشري غواړي د الله رسول هغه نه اهله دی. او الله رسول وایي زه هرګز د دې مشرۍ یا د دې ریاست او د خلافت یو عهده هغه چاته نه ورکوم چې په خوله یې وکړي. نو متقي عثماني صاحب لیکلي وي د دې نظام خو د ویښ نه دا حدیثونه چې کوم دي مسلم کې دي بخاري کې دي دا ویښ ورکټ کوي. نو وروڼو هغه علما وپېژنئ، خپل ناصحین وپېژنئ، هغه علما چې په قرآن پوه دي، په قرآني مثالونو پوه دي، هغه تاسو هدایت درکوي، ستاسو بچو ته هدایت ورکوي، ستاسو بچو ته تربیت ورکوي. هغه دي عالمان او د هغې لمن ونیسئ او هغې پسې ځئ. اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. ان شاء الله هدایت یافته به یئ. الله مهربان دي په دې وینا باندې اول ماته او بیا تاسو ټولو حاضرینو ته د عمل توفیق را نصیب کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا وشفينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اجعلنا عبادك الصالحين، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم استعملنا لخدمة دينك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا عبادك الصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. یا الله د دین دا اداره چې چا په اخلاص جوړ کړی ده د هغه دا سایه په خپل دربار کې قبوله کړه. یا الله چې کوم ملګري دي محنت کوي په اخلاص، د هغوی دا محنت قبول کړه. یا الله څوک چې تعاون ورسره کوي، یا الله مهربان د هغوی هغه تعاون د هغوی د نجات ذریعه وګرځوه. یا الله موږ حاضرین چې څه واورېدل یا څه مو وویل، یا الله په دې باندې 100% موږ ته د عمل توفیق را نصیب کړه. یا الله د دې امت په حالت باندې رحم وکړه. یا الله دا امت قرآن و سنت والا امت جوړ کا. یا الله دې امت ته داسې قائد ورکا چې هغه په کتاب الله او په سنت رسول الله باندې د خپل رعیت چلی. اللهم آت هذه الامة قائدا ربانيا يقودهم بكتابك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى والمشركين ومن والاهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا راية الإسلام عالية خفاقة على العالم. اللهم أعل كلمتك وسفل كلمة الكفر والشرك والفسوق والنفاق. یا الله د دې مدارسو حفاظتو کې، یا الله د دې ملک حفاظتو کې، او یا الله د دې ملک چې کوم نظریه او اساس دی چې هغه کلمه د لا اله الا الله د نظام د قرآن او سنت دی، یا الله په دې ملک باندې هغه راولې. یا الله د دې ملک اصل استحکام هغه ستا په اطاعت او ستا د رسول په تابعدارۍ کې دی. ځکه زموږ مشرانو تا سره وعده دا کړې وه چې موږ له یا الله یو خطر راکړه چې ستا دین پې نافظ کو، اسلام پې نافظ کو. یا الله تبارک وتعالی زمونږ زړونه د قرآن په نور سره منور کې. یا الله د فتنو په دې دور کې موږ د هر قسم فتنو نه وساتې. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.